دا هر یو طولانی موضوع ده، هغې باندې تفصیل زما نننی وخت او دا وخت گنجایش نه لري. خو زما مقصد دا دی چې اهلسنه والجماعه څلور اصول لري: کتاب الله، سنت رسول، اجماع او قیاس. مخالف د اهلسنه والجماعه یو جماعت د خوارجو دی. هغه خوارجو اعلان دا کوي چې قرآن او سنت به منم، د هغې نه سوا به نه منم. هم دا وجه ده 6 رکعاته تراویح د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د ابی ابن کعب رضی الله عنه په امامت سره په مسجد نبوي کې اعلان شي. نن په عرب او عجم کې 6 رکعاته تراویح، نن په حرمینو کې 6 رکعاته تراویح، د هغه وخت نه اوسه پورې 6 رکعاته تراویح. څلور مذهبونو کې امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفه په مذهب کې 6 رکعاته تراویح، د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې 14 رکعاته تراویح. وابیان وی دا عمری بدعت دی، مونږ نشو منلی. دا د عمر صاحب خبرې دي، مونږ دا نشو منلی. مونږ به قرآن او سنت منو، اخوا نور څه نشو منلی. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې صحابه کرامو په محضر عام کې کینول چې یو سړی په یو ټیم کې بیبي ته 3 طلاق وغورځوي، دا مغلظ دي که نه؟ په اجماع د صحابو باندې طلاق په دفعه واحده باندې بدعي مغلظه وګرځېدل. وهابیانو ته ورشه چې 3 طلاق دی بیبي ته ورکړي وو، وی دا یو رجعي طلاق دی، 3 میاشتو کې کور ته رجوع وکړئ، هېڅ خبره نشته. ډېرې اسانه مسلې درته راویستې. اوس لا پکې دا وایي طلاق الغضبان لیس بواقع، یو سړي چې په غصه کې طلاق واچول دا طلاق نه دی. ونو عجیبه ده چې علم نه لري و وهابي عقل درنه چا واخیسته؟ آیا دا طلاق بیبي ته خلک په گپ شپ کې اچوي که په غصه کې اچوي؟ وی په غصه کې طلاق واقع نه دی. که چا په غصه کې طلاق واچول دا طلاق نه دی. وی ها نو طلاق خو اچي سړی د غصې نه، بیبي نافرماني وکړي، د غصه شي نو طلاق واچي. ډېر اسانه دین درته جوړ کړی دی. که ورلی کجوري م پکې ښې زیاتې دي، پیسې م پکې ښې ډېرې دي، اسانه مسلې م پکې ښې ډېرې دي. څه چې تاسو غواړئ هغه پکې دي. ښه څه چې غواړئ. د اهلسنه والجماعه اصول 4 دي: کتاب الله، سنت رسول، اجماع او قیاس. د خوارجو اصول 2 دي. هغې وایي اهل حدیث کی 2 اصول: کتاب الله اور سنت رسول. وایي قرآن به مني، احادیث به مني، د دې دوو نه اخوا ته به هېڅ خبره نه مني. ستاسو د ننګرهار په ټیشنونو باندې اوس هم دې خلکو قبضه کړې ده. هغې هم په پسته کې تاسو د ترجمې سره مینه کوئ، د دین د مسلو سره مینه کوئ، خو د دغه خلکو ریډوګان مه اورئ. دی ټیم په ټیم باندې دا خبره اعلانوي چې قرآن او سنت به منئ، د دې نه اخوا به هېڅ هم نه منئ. تاسو ټول په شوق جواب راکئ. صدیق اکبر چې یو فیصله وکړي منئ یې که نه منئ؟ جواب راکئ. په شوق جواب راکئ، منئ یې که نه منئ؟ د صدیق اکبر خبره نه قرآن دی او نه حدیث دی. چې او دی وایل چې قرآن او سنت به منم او د دې نه اخوا به سم نه منم، نو معنا دا چې صدیق اکبر خبرې بالکل نه منم. عمر فاروق رضی الله عنه فیصلې منئ که نه منئ؟ جواب راکئ. قرآن او سنت نه سوا چې ستا عقیده شي چې څه به م نه منم. د صدیق اکبر د عمر فاروق فیصلو ته دلتې ورکړي، د عثمان ذو النورین فیصلې دې ختمې کړي، د علي المرتضی فیصلې دې ختمې کړي، د عبادالله 4 یا 5، د عبدالله بن زبیر، د عبدالله بن عمر، د عبدالله بن عمرو بن عاص، د عبدالله بن مسعود. هغه انسان چې رحمت للعالمین پر روایت د مصنف د چاپشان کې فرمایي رضیت لکم بما رضی لکم به ابن ام عبد، په هغه دین راضي او خوشحالم درته کم دین چې عبدالله بن مسعود تاسو ته نقل کړی دی، په هغې خوشحال یم. رسول الله مبارک د عبدالله بن مسعود دومره صفت کوي چې هغه دین خوشحالوم او خوشحال یم پې او مختار یې ګرځوم کم چې عبدالله بن مسعود نقل کړی دی. عبدالله بن مسعود به په مانځه کې اشارې نه کولې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي دا اشارې مه کوئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به د امام پسې فاتحه نه لوسته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي دا مه لولئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به امین په زوره نه ویل،
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یمین په زور موای زکه چې رحمت للعالمین وای تاسو ته هغه دین باندې خوشالیم کم دین چې عبد الله بن مسعود تاسو ته نقل کړ. معزز دا هر یو طولانی موضوع ده، هغه باندې تفصیل زما